السلام علیکم مسلمان ورونو دا طایب غرونه دي ښه تاسو ګورئ صحیح ده زه حیران په دې مکنه الله چې دا چړۍ نه چړۍ دومره ولاړه چړۍ ده تاسو براغلي ډېر مسلمانان براغلي تاسو دا یې نه کنه چې دا مونږ ګوره روان یو دا د خیجو یې زم چې نبی رسول الله څنګه دلته راغلی یار قسم په الله بس دی دا تاسو دا چړۍ نه ګورئ روان دي دا ګاډي به دومره په زور باندې روان دي دا ټول غرونه دي اوس 2023 ته څومره سهولت دی چې نبی رسول الله باندې دین د پاره څومره منډې ترړې والی زما استاد لپاره تاسو سوچ وکړئ کنه چې په دې غرونو باندې به نبی اسلام راوړېدلی او بیا تاسو طایف واقع خو ډېر راوړېدلی چې دې خلکو سره بیا څه چل کړو چې نبی علیه الصلاة والسلام رالی لږ اواز وله ورکړه لږ شانتې اواز ورکړه لږ شانتې بس چې نبی علیه الصلاة والسلام دلته رالی چې موږ د مکې مکرمې د خلکو نه بس مایوسه شو او وی چې بس راځه دلته بلړ شو او د طایف خلکو له بلک دعوت ورکو نو چې دلته راله درې سرداران ول را مخامخ شو عائشه رضی الله تعالی عنها بیا د نبی اسلام ته تپوس کوي واوره خام د الله رسول کله چې وی طایف ته لاړې نو څنګه حالتو عائشه وی پته راته نه لګېده چې روان کم خو موزم کم خو دومره عجیبه حالت را باندې رالی نبی علیہ السلام دا سرداران سره کېناستو درې سرداران یو چونکې د عرب خو ډېره عجیبه میلمستیا وه اوس هم دا هغه ټایم کې هم ډېره عجیبه میلمستیا وه نبی علیہ السلام چې ورسره کېناستو ایو ورته وایي ته نبي بس الله رالیږلی نور مخلوق نه و ایو ورته وایي زه دې ځای نه بل ورته وایي ستا د خبر نه انکار کول دا قهر دی بس الله دې موږ باندې قهر نازل کړي الله اکبر کبیره دې غرونو به نبی اسلام ندرېد الله په ذات قسم بس کاش یو بټن مې واله دی او ډایرکټ بس هغه زمانې ته تلې نو ټول راویستو بیا بس دا کلی هلکان کړه او حدیث مبارکو کې راځي چې نبی اسلام به قدم اخیستو په ځای باندې به ایشتو الله 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 او ګوره دا پتونو او دا پسته غوښه نه ده دا کو هر څومره ولګي دا شنه کېږي وینه ترې نه راوځي نبی اسلام یې دومره ویشتو که نه چې د هر بدن د هر ځای نه زیات تر وینه راووته الله او څنګه چې ما دا په دې پیزار کې دا خپې وینځو او په دې پیزار کې دننه د اوبو دا شړپی دغه شان د نبی علیه الصلاة والسلام وینه مبارکه شړپی کوله دغه ټایم کې جبرئیل علیه الصلاة والسلام رالی الله الله دا غرونه اخوا دې خوا غرونه نه دي ښه دلته جبرئیل راغلی علیه الصلاة والسلام په دې غرونو نبی علیه الصلاة والسلام راغلی دی یقین وکړه دا اوس وګوره موږ را روان یو او گاڑی ایسیم بند کو ولی گاڑی نخیجی الله اکبر نو نبی اسلام په دې ټیم په هغه دور کې یاره سہولت نه و خانو اسونه وغیره تاسو یې نه کنه چې واقعي وسته چې انبیا ډېر سخت تکلیفونه تیری واقعي ما ته اوس دا حدیث مبارک روایت شو چې نبی اسلام فرمایي د ټولو انبیاو تکلیفونه یو خوا کو زما دا بل خوا کا زما دا ودې سیوای الله 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 نو دا وګوره کنه نو دې خلکو نه ډېر مایوسه بیا راغلی طایف د خلکو نه دی ډېر مایوسه راغلی خبرې او تاسو ته پته ده چې نبي اسلام سره کومو خلکو ښه کړي که نه د هغه خلکو د رویو کې د اوس هم تبدیلي ده او چې نبي اسلام سره چا بد کړي د هغه خلکو په رویو کې هغه شان تبدیلي ده نو غرض مې دا دی تاسو دا غرونه یې نه یقین وکړه بس ډېر مبارک غرونه دی نبي علیه السلام دې زون ته راغلی دی او دا غرونه یې پار کړي دي تاسو وینئ لاندې هغه ځای پاتې شو بره مونږ خیجو لاندې هغه ځای پاتې شو نو بهر کې دا خپل دین را ټیټ کوي زه ځان ته مې هم ټولو ته وایم ځکه چې د دې دپاره نبي علیه السلام ډېر تکلیفونه کړي دي داسې د دنیا د جایداد دپاره دلته نه راتلو او نه څه وغیره د اوټونو دپاره راتلو او نه سردارۍ وزارت صدارت دپاره راتلو صرف د الله جل شانو خبره څه کوله هغه یې عام کوله تو برای مهرباني زما او ستا لپاره نبي اسلام ډېرې سختې تېرې کړي دي ښه دا تاسو ګوره د ټولو غرونو ته ګورئ دا موږ روان یو په دې باندې نبي اسلام راغلی او دې نخوا چې کوم واجد طایف و هغې د خلکو سره خبرې کړي زه بهر کې الله مړه ته خوشحاله ساتي انشاءالله ټایم په ټایم بلې اپډیټ در کوم او دا د باران هم شو او ډېر ښایسته موسم دی راشئ دې ځایونو ته راشئ یار دا تاریخي ځایونه دې ته راشئ څه دا زما او ستا سیل ځایونه دي ښه الله هم خوشحاله کوي یار اواز ولا ورکه یار په چې ښایسته ګاډي کې ناستې او دا نعتونه ته لګېدلي او داسې استادان سره او داسې یاران سره ښایسته ناستې د ګروپ موږ دوه ګاډي وو مخکې تللي دي او سره روان یو نو ډېر خوند کوي نو چې هر کله عمرې له وغیره راځئ نو ګروپ
سره راځي او خپل ملګري راځي د دې ځای نه به ډېر خوند علی الله ځکه چې نبي اسلام سره هم ډېر یارانو ښه الله مراته خوشحاله ساتي جي مهرباني